چې کوم ساروي منګه الو د سارو د عمر خیال ساته چیلی باندې کنر یو که خزی چې کالی پوره تیر شوی نه قرباني پینې کی او تاسو ټول د دې سارو اغستلو خرصولو والای کلی ساروی ډېر خپېږي نه چې دا چیلې د کال دې کنه دې ساړې ستا په کور کې عمر لکالو بار سر چیلې تیریږي چیلې په کال کې څومره بدن والای لیکن چې د کال نه کم چرې وانه یو ورځ کم د کال نه نو په خانوس پنګیرو به ویلې و چې تیر شوی اختر لوی اختر لیدلې نو سکالې به لوی اختر لنالي د مخ کې لوی اختر نه دی لیدلې نه د کال نه برابر شوی د ګډوري هم یو کال له لیکن ګډورو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایل ساروي ول ورکړل ودا ساروي د دې مدینی مسلمانانو باندې تقسیم کچ قرباني پیژان له وکي دې ته سخاوي د رسول الله نبی کریم علیه السلام ګډان دي او په دې مدینه مسلمانانو یې تقسیمای په دې قرباني وکا ها لا والای دا چا چې ګرځول نو دلته یو ګډور یې پاتې شو په لاس کې د شپږو میاشتو والا نبی کریم علیه السلام ته فرمایل د الله پیغمبر ټول ګډان می تقسیم کړل لیکن ما ته یو ګډور یې پاتې دی ایت جزعوي د شپږو میاشتو دی نبی کریم علیه السلام ورته فرمایل ذهب انت دې من ته قرباني نو په ګډوري کې دقه کې حضور پاک د شپږ میاشتو ګډوري والا له اجازه د قرباني ورکړه خو کوشش کوه چې کال والای ک کال نه ملاوي د شپږ میاشتو والا چې بدن نه غټو بیوال پمیخه کې غواګانو کې عمر د 2 کالو عمر دی که 2 کالو کې یو رس کم و په عمر په لحاظ بیا لیکوي مال ازمنګ استادو د زمانه خلک د غاخونو تپوس کی هغه وجه دا ده چې نن چې چاله ورزي وای دا زما دا خور ساروي دی او 3 کاله پوره وته او 3 کاله کې یو غاخ نه تا څنګه چلیا چې د ټولو په 2 کالو غاخونه کول په 2 می کول او دا ست عجيبه غونډه کې اخر چې په دې کې 3 نیم کاله شوق غاخ پکې نه کوي نو دې خلک شک دي خلکو کې واچو زمونږ کې صداقت ختم دی کنه نو کچا تم څه خبره کړو څوک را باندې یقین نه کوي قسم درته خورم ګل موږ باندې اول خپل خزه یقین نه کوي ته کور کې خبرو کول باندې خزه یقین نه کوي چې دا مده شي کې باندې خپل بچی در باندې یقین نه کوي چې پلارم د څه خبره وکړه زمونږ د پلار دا خبره برشتي کې باندې نو بچی را باندې شکیان شي نو په منډي کې به موږ څوک یقین کوي او کله صداقت والا خلکو چې خبره به وکړه نو چا په شک نه کو دا هغه وجه دا چې دا خلک ډیر دغه کوي عمر په لحاظ سره غوا او د میخ عمره په قربانۍ کې د 2 کالو برا پورا او رزم پکې کمانه او په اوخ کې قرباني کول په 15 کالو عمر دی او زمونږ استادو د قرباني هم د قصاروي دي چيله ګډوري خواګانې میخي او اوخان دا 15 قسمه شیزونه په دې خلک قربانيان کوي د دې عمرونه د عمرونه دي د دې نرست درېمه مسله دي ساروي ته کتلو ده دا ساروي څنګه کوشش اول دا وکړه کله ساروي علي د سلور خپو ته نظر وکړه چې په خپو خو معذور نه دي ګډ خو نه دي عیبناک شي دا په قربانۍ کې خدای ته مو پیش کاوه عیبناک شي په عامه صدقه کې خدای ته مو پیش کاوه هغه شیز پیش کاوه الله ته چې کوم شیز په شیزونو کې ستا خوښي دا داسې شیز خیرات غټي دا ستا خوښ دی تا ته شیطان په دې اړه کې وایي چې دا ځان له وساته دا به لګټه وکړي دا به دا وکړي دې وخت کې به دا نفس خفه به کړي دا خیرات کومه
قرباني کوما او دا ځان له نه ساتم نو دا یو اخلاص دی. د اخلاص په وجه د مسلمان اخلاص ډېر لوی کار کوي. نو خپو ته به د څاروي اول نظر وکړي، دویم نظر به د دې څاروي سترګو ته وکړي. نبي کریم علیه السلام اعلان دی د څاروي سترګو ته وګورئ. ګوره بعضې څاروي د سترګو نه معذوره وي چې د سترګو نظر یې پوره نه وي، د به قرباني نه کېږي. سترګې وتلي قرباني پې نه کېږي، د سترګې نظر یې پوره نه وي قرباني پې نه کېږي. عامه غوښې خوړل روا دي، په قصاب دې خرڅه کړي، خو موږ دېرش په ورځو کې قربانۍ له څاروي د عامې د قصابۍ یا د زوی واده لی ناړو. زوی واده له چې د واغستو ړوند هم کار کوي، هر ګوډ هم پکې کار کوي، هغې کې خو د قربانۍ شرطونه برابر نه دي، هغې کې خو د مسلمانانو له د ولیمې شکل برابر دی. هغه غوښه او د هغې نه سوا که د دې څاروي ښکر مات شوي، د ښکر د ماتېدو کې به لږ خیال دا لري. یو د دې څاروي دا برنۍ قوله غونده کې ده اوږده، یو د دې قولې نه لاندې یو سور مون دی. که دا قوله تې ووتله په دا باک نه کوي، دا د خطرې شیز نه دی. دا د ډېرو څاروو نه کله یو بل سره ښکرې اړم کي د یو وځي، بعضې وخت کې دیوال لا یا بل شیز دی په ډغره ورشي نو هغه تې وغورځېږي. دا لاندنی مونډ چې کوم دی که دا دننه په دې سر کې مات شوي نو دغه مونډ بیا خطرناک دی، دا دماغو ته ضرر رسوي. او چې لاندنی مونډ یې دننه روغ دی دا څاروی د دماغو په لحاظ سره روغ دی، او دا برنۍ هسې قوله باندې د قربانۍ اثر نه غورځېږي، هېڅ نه پکې